حال ذکر کئی د مومنانو حال ذکر کئی حال د مومنانو والسابقون الاولون دې ځانه د مسلمانانو اولنې قسم چاغی دینی کار تمنډه وي او په منډه چې کمندونو روان دي سابقین دي اول قسم د مومنانو هغه ته بشارت ذکر کئی المجاهدون والسابقون الاولون والسابقون مخکیدون کی اولنی من المهاجرین والانصار المهاجرین والانصارنا یو مطلب آسان مطلب دا دی چې من د بیان دی والسابقون الاولون او مخکیدون کی ډومبنی یعنی مهاجرین و انصار شاید دین کار ته مخکیږي سبقیت حاصلې سابقو الی مغفرت سبقیت ګور قرآن مجید کې بیا هم لها سابقون چې نیک اعمالو کې مخکیواله کوي او الاولون اولنی مسلمانان شوي چې دې امت اولنی خلق ته یعنی سوقتی مهاجرین او انصار نو من د بیان شو یعنی مهاجرین او څه کم من د تبعیضی چا مخی کی دن کی ډومبنی د مهاجرین او د انصارونه هغه کم دي چې د هجرت نامخ کې مسلمانان شوي دي وي د هجرت نامخ کې پانسارو کم ډیر کسان داسیو چې د هجرت نامخ کې شوي مسلمانان شوي او سو کوئی چې د بدر کې شریکو بدر والو د بدر پوریو ناغم سابقون الاولون دی او سو کوئی د صلح حدیبیه د شجرۃ الرضوان بیعۃ الرضوان پوری چی دی نا سابقون الاولون دی خود من بیانیه معنی خلی دا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان اوا کسان چې روان دي په صحابه پسې به احسان په خولي طریقه د صحابه تابعداري شروع کړه تابعین خو په اول رالل لکه نبی علیہ السلام وی توبا لمن رآنی ورآ من رآنی توبا لمن رآنی ورآ من رآنی بختور دی آغا سوک چیزی لی دلیم او آغا سوک تو چه چازی لی دلیم او آغا یو لی دلو یعنی تابعین نو والذین اتبعوهم باحسان ها کسان چې تابعداري کړی دا د صحابه به احسان په کلی طریقه یا اوس وخت چې څوک د صحابه په نقش قدم باندې روان دي د صحابه تابعداري کوي او د صحابه کرامو مشن ژوند کوي او د هغه په قدم باندې روان دي رضی الله عنهم ورضوان کم نعمتو چې با جنت کی جنتیان ہوتا د ټولو نه اخر کې ملاویږي هغه صحابه کرام ہوتا په دودیا کې چې کم نه ملاو شوی دی صحابه کرام ته دنیا کې ملاو شوی دی جنتیان ته په جنت کې د ټولو نه اخیری نعمت هغه دا ملاویږي چې الله تعالی به تو زئی زدن رضا شو زئی زدن شوما زئی زدن رضا شوما نو دا به ټولو نه اخر کې ملاویږي او په دنیا کې الله مهاجرین او انصار ته وی رضی الله عنهم ورضوا الله د دین رضا او د الله نه رضا پدا سے خلق بیا سو کې اعتراض کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زه غوړه کړم د دین رفعت او د بلندای لپاره او مال زما یاران غوړه کړی دي نو صحابه الله تعالی غوړه کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم صحابو سره مینه کوي دا زما د مینې د وجه نه کوي چې ما سره مینه ده زما یارانو سره زکه مینه ده
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او څوک چې صحابه سره بغض کوي دوی سره ځکه کوي چې ما سره نه لګي ما سره نه لګي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله من آذاهم فقد آذاني چاچی ما صحابه کرامو له تکلیف ورکو هغه مال تکلیف راکو ومن آذاني فقد آذى الله او چاچی مال تکلیف ورکو دا الله له تکلیف ورکو د صحابو وسبد رضی ویل دا چې کمنو د الله عذاب له دعوت ورکول دي دا الله تعالی عذاب له دعوت ورکول دي دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا دا الله نو یریږي زما د یارانو په باره کې زما د ملګرو باره کې دا الله نو یریږي او لا تتخذوهم من بعد غرضا دای زمان رستو د اعتراضونو نخم جوړوي لا تتخذوهم من بعد غرضا زمان پس په اعتراضونه مکوئ څه مطلب چې زه ژوند دیم نو کوي خیر دی زمان پس مکوئ ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه ژوند دیم نو تاسو اعتراض وکړئ چې سترګې دلو باسم خو زمان پس د تزا الله واسطه کومه چې زمړ شمه زمان رستو خدا د تبي الله واسطه کوم چې زما ملګرو په سبا دې ردی موایي زما ملګرو په سبا دې ردی موایي د وکاله چې کمندرو تاریخ رالی صحابه وبنامي الګ صحابه د تاریخ خلق ته په تاریخ به ګوري د صحابه مبارک خو قرآن نازل شوی دی او د صحابه مبارک پیغمبر علی السلام خبرې کړې دي صحابه تاریخی خلق ته صحابه د قرآن مجید پرانا کې وګوره صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقوال پرانا کې وګوره ته تاریخی خبرو کې ګوري خلاصی بابا معدن توحید کې ذکر کړي د تاریخ مبارک وی ایچونی تاریخ در آتش پگان دا سے تاریخ چی پاغی سرا نیست جز افسان تاریخ وطن نیست جز افسان تاریخ وطن ایچونی تاریخ در آتش پگان دا کسی دی اسی چی کم تاریخ کے صحابہ بدنامی گی آغا تاریخ اور تارتاو کا آ تاریخ نہ دے تاریخ تے هغه تاریخ ته کله تاریخ کې د قران او د سنت د حدیث موافق خبره و نو بالراس والعين په تاریخ کې د قران او د سنت د ویلند خبره تشریح و یا پکې دا څه خبره و چې زمنګ معلومات زیاتول او د قران او د حدیث سره اتصل نه خوړو بیا مومنه بیا مومنه او کچرتا په تاریخ کې داسې خبره وا چې د قران او د حدیث مخالف وا ته قران او د حدیث مخالف وا نو دا خبره ولا دیوال لره خلاص کا دا خبره چې کمونو دیوال لره خلاص کا نو دا تاریخ هغه باندې صحابه نو ګوري قرآن باندې تاریخ ګوري او صحابو پسې ځنه بالکل داس مخامخ چې کمونو کنزل کوي او مسلمان یې سنی مسلمان شیعاګان میاګان نه دار تاریخ د وجنه تاریخونو ګوري پلاسو کې چې کمونو داغه کتابونه او تربیتی نه با چې سو ګوري هغه وای بیا خلکو ته دا نو ګوري چې تاریخ څه لیکلي دي ما آمنت بالله و ملائکته و کتبه ویل دي آمنت بالتاریخ و بالتبری و دا موږ نه دی ویلي چې پاغي زموږ ایمان نه تبری دے بدایه و نهایه تاریخونو کتابونو دی ابن خلدون دے تاریخ پکشتیا دا مطلب نه دی چاہے کہ کم خبر دن زمون پی ایمان دی
غلطه خبره را لمږه دیوال لره خلاصو زموږ په څه کار دی او بیا چې صحابي به بدناميږي صحابه کرامو چې کمونو بدنامي پی راځي صحابه کرام حب الصحابه من الايمان زموږ د عقایدو مسله چې د صحابه محبت د ایمان حصہ ده زموږ د عقایدو کتابونو لیکلي دي مسامری لیکلي دي دارنګ چې کمندنو شراکایل لیکلی دی لا یذکرهم الا بخیر کله یو صحابی سری غلطی دا هغه باندې یاد ہے دا غیر یادولو اجازت نشته څه فائدہ ده بګی څه شي لا یاد ہے دا غیر تذکرہ څه شي لګای لا یذکرهم الا بخیر د صحابو تذکرہ په خیر باندې کیږي چې په صحابو اعتراض کې ابو زرع وی من انتقص احد من الصحابه فهو اذل من حمار اهله من انتقص احد من الصحابه سوق چې په صحابه اعتراض کوي فهو اذل من حمار اهله فاذ قرنی خرنه بدتر ده صحابه باندې اعتراض کوي چې یو کتاب داسې دی چای کی ګوره داغه په مطالعه د صحابه کرامو محبت نه سیوا کیږي او الټه په صحابه باندې سړی بدګمانه کیږي دیوال له اخلاص ته ضرورت وته سره چې ته چې کمندونو هغه ګوري تدی وجنا مطالعه چې کولی د تاریخ هغه چې کمندونو د استاد او د مربي داغه په مشوره کول وکاري دا په مشوره کول وکاري دانی چې بس تړې کتاب تاریخ ګوري زنوي ما ډېر تاریخ کتل نه او یره دا معاویه خو ما ته داس وی معاویه خو ما ته هزار الفاظ نشم ویل شي وي او دا سم خمس گزار او سنی مسلمانو دا ولې دا د غلطو کتابونو د وجه غلطو کتابونو د وجه او بیا ګوري کوم ځای داخل کوله خون ور کوي چې واقع کربلا وګوره څه ضرورت څه شي به کوي ته واقع کربلا سو ګوره جمل وګوره صفین وګوره جنگ جمل وګوره جنگ صفین وګوره دا ګورندې کې څه شي کوي نور کارونه تاو کتل صاحب بدر دی ولو کتو احد دی ولو کتو خندق دی ولو کتو کارنامې دی ولو کتلې دا څه معلومات څه معلومات حاصلې او بیا دا نو ګوري چې دا لیکل چا کړی دا شیعه کړی دي کدا چې کمونو صحیح سړي کړی دي دا صحیح خلکو لیکلو ګورا کنه دا غي چې کمونو لیکلو ګورا چې هغه چې کمونو ګوري چې د معاویه بارکه خلافت ملوکیت ګوري او یا نور ګوري نو معاویه اور تاریخي حقایق د تقی سے بولې نو ګوري تقی عثماني سے بغو ګورا کنه هغه تاریخ وګوره انو ګوري ولې پای کې د معاویه صفائی کیږي کنه هغه کتابونه بیانو ګوري نو مشاجرات صحابه بس خبر وراله فانه عن اجتهاد قد صدر اضل الله من لهم هجر فانه عن اجتهاد قد صدر راغلی و اجتهادي خبره وا چې قران وی رضی الله عنهم ورضوان بیا به څه پاتې شو قرآن مجید دا غی بارک سنگ الفاظ ویلی دی حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون دا چا بارک وی اولئک هم الفائزون دا چا بارک وی اولئک هم المفلحون دا چا بارک وی او صحابه کرام بارک او سابقون السابقون وی دا سلة من الاولین دا چا بارک وی دیتا سوچ پکار دے اصحابی کا نجوم دا چا بارا کی ہوئی فینامنو بمثل ما آمنتم بھی فقد احتدو دا چا بارا کی ہوئی دا صحابہ کرامو دا غی چه کمدنو احترام دا غی رفعت او بلندی دا مشن دے مستقل یو دا اسلافونو رشتہ کٹ کول دا اسلافونو رشتہ کٹ کول دا دا اسنی دور د مسلمانانو د بيدینه کولو لوی چالونو کې یو چال هغه د اسلافونو رشتہ کټ کول
فاسلاف خلق بدګمانه کول. مجدد رحمه الله مکتوبات کی ذکر کئی اگر عثمان مطعون شو دین قرآن هم مطعون شو چې په صحابو باندې اعتراض شو نو دین نکم ځای محفوظ پاتې شو. دین مونږ ته بچا را رسیدلې ده په صحابه کرام را رسیدلې ده ته بیا څه پاتې دي بیا قرآن هم اعتراض دی بیا پار چا اعتراض پاتې شو. دا سوچ پکار دی او دا اسلافونه رشتہ کټ کړي چې اسلاف د دې وجنه د صحابه کرامو د ژوند مطالعه د صحابو د ژوند چې کمندونو قتل دا چې ګوري ایمان بری تازه کیږي چې ګوري ایمان بری تازه کیږي. د صحابه کرامو زندگی ګورا پاغي به چې کمندونو ستا ایمان تازه کیږي. دا غي واقعات ګورا دا غي زندگی ګورا. او دویمه فتنه چې کمندونو هغه د مسلمانانو تناسانی ده چې مسلمان تناسانه کی په دې دوو خبرو مسلمان د دین نه اړي. اسلافو داغي باره کې خبرونه راووتل داغي باره کې چې کمندونو فلمونه راووتل داغي باره کې قصې راووتلې هغه سيزونه چې کمندونو ګوري انګريزي تعلیمونه راووتل هغه سيزونه ګوري. نن یو سړی د قائد اعظم د تاریخ نه خبر دی ولې پاغې لس نمبر ملاویږي په لسم کې او د ابوبکر پی جنیم نه چې دام څوک سړیو د نبی علیہ السلام نوم ولوم نه ورځي. دا چې کمونو زمون کار دی اسلافونه رشتہ مکټ کوا. والذین تبعهم باحسان هوا کسان چې تابعداري کړې دي په خپل طریقه رضی الله عنهم خوشاله دی الله خوشاله به الله د دینا او دی به خوشاله دی الله نه چار کړه الله تعالی دل رباغونه چې بهيږي بلانه دا غنه سندونه تحتها. دا قران کریم کې یو ځای راغله دی نحو د توم خي چې دا تحت چې دی نو دا د جهات ستو نه دی چې کله چې کمندونو من وسرنو او مضافو دا بیا منسوبي لکه د قبلو بعدو چې کوم حالات دي په نحو باندې پوهه کړی او دل د چې کمندونو دی ځای کې صحابه کرام او رفعت او چتواله بیانېږي نو جره ولا را نه وړو چې من تحت